وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. یا ایها الناس اعبدوا کے دعوی د توحید پیش کړی وا فی العبادت او کې ربکم دا دلیلو امونږ ویلو دعوا متضمن دا دلیل لا دا مطلب دا ہے چې ربکم په دې کې دلیل له ربوبیت دلیل د الله د بندګۍ. دویم دلیل الذي خلقکم والذین من قبلکم او دا غي نتیجه کې ویلو لعلکم تتقون او دا غي مطلب یو مونږ دا ویلو چې د اتقا بنیاد هغه په توحید فل عبادت ته یا تتقون لکی تتقوا النار دیر پارا چې د اور نه بچ. الذي جعل لكم الارض فراشا دا غیر پارا دریم دلیلو والسماء بناء سلورم او مطلب دا چې د ازمکه اسمان یو عمارت ده الله رب العزت ستاسو د فائدې لپاره دا ټول څیزونه پیدا کړی. انزل من السماء مان کې بل دلیلو باران الله وری او دا غي نتیجه اخرج به من الثمرات رزقا لكم د ثمرات معنی مونږ اناج او غلې کړو چې الله رب العزت ستاسو د خوراک کا انتظام د ځمکې نه په دې طریقه کوي. ته دلایل نتیجه دا وا چې فلا تجعلوا لله اندادا الله لا انداد م جوړوي. او ما یو غوښتنه کړې وه چې د ند د پاره دلته کې یو حدیث عام ابن کثیر لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا ویل چې ماشاء الله وشئت هغه ورته وفرمایل اجعلتنی لله ندا وهو خلقک. دا عام په خلو مشهور دی دا لیکن دا الفاظ حدیث کتابونو کې نشته په دې الفاظو نشته. د حدیث په الفاظو کې اجعلتنی لله عدلا وهو خلقک دا مطالبه واکړې واخه یو مرګري هغه زمونږ پروګرام اورېدو هغه ویل چې الله د المفرد کې داشته دی اوس خو ما دلته ولیکل هغه او هغه ته دعا کوو چې بارک الله فیه رهنمایي زمونږ وکړه خو دې کې هغه الفاظ هغه شانتي نه دي څنګه چې اجعلتنی لله ندا دی په وار کې د ند لفظ مال پکارو هغه به حدیث کې شته دی هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ویل په کې الفاظ دا و چې یو سړی بلته وي چې ماشاء الله وشئت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اجعلت لله ندا ماشاء الله وحده الفاظ دا دی اجعلت لله ندا تا چې د یو سړي مشیت د الله د مشیت په شان ته کو تا الله له ندید کو مماثل له کو خدا سے مو آیا بلکہ وایا ماشاء الله وحده او مال دغه الفاظ پکار دي هغه الفاظ ډېر مزیدار دي اجعلتنی لله ندا وهو خلقک وسم وایو ک بعینه دغه الفاظ ملو شي تفسیر کتابونو کې شته لکه ابن کثیر دلته لیکلي دي نور عام مفسرین هم لیکلي دي خبر کې خپل تک دو جاری ساتي ممکن دا چرته مخ لراشي خدا الفاظ باندې دې کې دا کمال شو چې د ند استعمال مونږ ته معلوم شو. فلا تجعلوا لله اندادا دې جعل تمونږ جعل اعتقادي وي عقیده عمل ر الله لا شریکانو حال لای چې تاسو پوهیږئ چې لیس له ند تا الله څوک ند نشته. ورپسې کوم آیت چنن وایو وان کنتم فی ریب ان کنتم صادقین پورې پدې کې د قرآن مجید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رښتینی نبی دی او قرآن مجید داغه د نبوت یو علامت ده. دا دلیل دی قرآن مجید یې پیش کړي وَإِن كُنتُم باندې
بعض خلکو خیال لای چې دا خو د دې شک نه او د دې یقین ده، داسې خبرې دي. عجمه چې را پیدا شي که نه عجمه، نو په قرآن اعتراض راځي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، د دې عمده کا مطلب دی کوم چې موږ پښتو کې وایو. ریب لفظ قرآن دلته په دویم ځل استعمال کړ. لا ریب فیه کې ویلو، دلته وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریب او شک. سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہم، مجاہد، قتادہ وغیرہ، داغی رائے دارا چې ریب او شک یو څیز دی، مترادف استعمالی هغه. په دغه باندې خو سوال نه پیدا کیږي، بس خبره ختم شي، مترادفات. لیکن نور مفسرین او د لغت په بنیاد باندې پر ریب او په شک کې فرق شته. یو خو د پښتو شک دی، د اردو شک دی. عربی کې ریب چې کوم دی الشک مع التهمه، هغه شک چې پای کې الزام وی، اتهام وی، هغې ته ریب ویلی شي. شک جدا څیز دی. هغه دا دی چې د یو څیز په باره کې مثلا موږ وایو فلانی راغلی دی که نه دی راغلی، دا کار به فلانی کړي که فلانی وکړي. چونکې موږ خو په خپلو سترګو نه یې لیدی، علم نشته، ځکه خو شک راغی. نو شک کې دواړه طرفونه مساوي وي. موږ تر تساوي طرفین پورې ووایو، خدا نیمګړی تعریف دی د شک. تساوي د طرفین وي، خو انسان پای کې یو تراجح او بل ته مرجوح نشي ویلی، یو ته ټیک او بل ته کم ټیک نشي ویلی. فیصله نشي کولی یو سړی د یو څیز په باب کې چې دا داسې ده او که دا داسې ده، نو هغې ته عربی کې شک وایي. او چې کله الزام لګي چې دا خبره دې سړي په دې بنیاد کړې ده، نو بیا هغې ته ریب وایي، هغې ته شک نه وایي. نو شک شیء آخر او ریب ځان له څیز. یعنی د دې خلقو شک خود دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت یې نه منو، لیکن تهمت هم په هغه باندې و. هغه تهمت داو چې دا کتاب دته بل څوک ښیي، ځکه قرآن دلته کې ریب وایي. او چې کله دین وایي نو هلته وایي ان کنتم فی شک من دین. قرآن چونکې د فصاحت بلاغت بالکل په پیک باندې دی، په دې وجه دی چې د جملو کې استعمال کی هغه ډېر سوچ سمجھ کر گئی. دا انسانانو کتاب نه دی. انسانان هم کې بالفرض غیر مناسب جملې وي یا غیر مناسب الفاظ وي، نو وروستو بیا په هغې ندامت کوي، دا ما څه ویلي دي. نو الله رب العزت هغه دا یو چیلنج دی. چیلنج چې که مونږ وایو دې ته په عربی کې تحدي وایي. تی حی دال غونډی تحدي. دا آیت د تحدي دی. استاسو د دې افتکار چې دی بدایي چې قرآن مجید کې تحدي دا آیات د قرآن په باره کې کم کم ځای لیکلی، او به تاسو په اسانه معلوم کړئ. خو لم به معلومولی وجه چې کله د یو آیت وي، نو کله د ټول قرآن وي، نو کله د آیت د یو ټوکړې وي، ولې کله به عشر سور مثله وي. دغه لم معلومول دا ستاسو کار ده. دا شاید د عام استادانو تراجمو کې یا تفاسیرو کې نه ویل کېږي، نه ویل کېږي. څومره چې موږ اورېدلي دي دا نه ویل کېږي. خو آخر څه وجه دا چې قرآن مجید کله لس سورتونه وایي، کله یو سورت وایي، کله یو جمله وایي فلیاتوا بحدیث مثله. و دا وګورئ، دا اعجاز القرآن دی. زمونږ دا ایمان دی چې قرآن مجید کې یو انسان څومره وخت لګوي که نه، دا په عبادت کې تېرېږي. دا ستاسو ہوم ورک شو. ښه دا چې دا تاسو یو صفحه باندې ولیکئ، کتاب حوالې سره ولیکئ، نقل وکئ. مطلب دا چې ځان پې وکړئ چې لس صورته ولې وایي، ټول قرآن ولې وایي، یو جمله ولې وایي، څه وجه ده. او بیا دا مو ګورئ چې دا تحدي آیا مکی او مدني ټولو صورتونو کې ده او که نه یوازې مکی کې ده.
کہ یوازې مکی کی نو علت سره سبب سره اعجاز القرآن باندې چې کوم کتابونه لیکلي کی تاسو اردو کتابونه ګورئ عمومي طور مسله دې جوړه کړې ده چې که تاسو اصل مراجع ته لاړ شئ مثلا تفسیر قرطبي ته لاړ شئ البرهان فی علوم القرآن ته لاړ شئ نو بیا دا خبره تاسو ته واضح شي د متأخرینو کتابونه هم کتل ښه بد نه وي هغه دې لحاظ سره ښه چې جامع وي د مخکنو ټولو کتابونو نه ماخوذ وي خو پای اکتفا مه کوئ زمونږ ملګري پای اکتفا وکړي مثلا اتقان کې یو شی وموند نو په هغې اکتفا وکړي یوازې په هغې اکتفا مه کوه لږ بله لاړ شه برهان کې وګوره بل ځای وګوره بل ځای وګوره دلته کې قرآن مجید هغه دا وایي چې فأتو بصورت من مثله پیش کې بصورت صورت د قرآن مجید متعین حصے ته وایي تعریف هغه دغه کولی شي یو متعین حصہ چې د هغې اول او آخر معلومي محددي بسم الله سره او د صورت نوم سره هغې ته صورت ویلی شي قرآن مجید کې مختصر ترین صورتونه هغه هغې چې هغه درېو آیتونو باندې مشتمل وي یعنی درېو آیتونو نه مختصر صورت قرآن مجید کې نشته دا وړوکې لفظ لږ لږ پرېږدی لکه باید سړی وي چوټي آیت ہے مختصر آیت مناسب دا اللہ کلام سره وګوره یہ چند چھوٹی احادیث ہیں نا مختصر احادیث مختصر دا سے په الفاظو کې جان راشي او انسان لږ ادب وپېژني چې دا الله کتاب سره کم مناسب دی نو هغه الفاظ دی ولیکي مختصر صورتونه قرآن مجید کې چې څومره دي هغه درېو آیتونو نه کم نه دي دا فقها وایي چې کم از کم 3 آیتونه د هغې قیاس په دې کړی دی چې د قرآن مجید هیڅ داسې صورتونه چې هغه مختصر دي نو د 3 آیتونو کم نشته په دې وجې نه هغې وایي چې صورت الفاتحه پسې ضم د صورت کې که انسان ته صورت نه یاد نو کم سے کم 3 آیتونه دې وویلی شي دا بالکل بے بنیاده نه دا خبرې خدای چې لږ د انصاف نظر غواړي صورت خو یا دغه معنی ده دا د سور المدینه موسوم پای باندې سور المدینه سور ویلی شي 4 دیواره ته فصیل ته وایي سور صورت په دې وجه وایي چې د اول او آخر معلوم دی او یو فصیل دی ورته فصیل یعنی هغې ته د صورت نوم لیکلی شوي د صورتونو اسما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي حدیث ته دا چې کله آیت نازل شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا فلان کی صورت کې د فلان کی نه مخکې او د فلان کی آیت نه وروستو لیږي دا کافي دی دا حدیث اسما چې کوم دی دا منزل دي د الله د طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تعیین کړی آیات او د صورت نمونه دا منزل من الله دیکھ دا نور رکوعات ثلث ربع وغیرہ دا درست دور سيزونه دي او د دې مقصد صرف دا دی چې قرآن مجید لوستو کې اسانتیاګانې پیدا شي اصل تقسیم د صورت او دارنګې د آیت بس دا 2 سيزونه په دې کې بنیادی دي اجزاء یعنی کم د جمع پاره وایو یا ربع نصف وغیرہ دا درست دور پیداوار دی نو انسی او صرف دیره پاره لیکلی کېږي چې موږ ته د آیتونو تعداد معلوم شي د آیتونو تعداد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې معلوم ہو یو آیت کریمه دا سره سورۃ الانعام کې چې د هغې کې اختلاف شته دی کن فیکون قول الحق والے چې کوم آیت حافظ قدر کې څوک یې بیا وګوره کن فیکون قوله الحق کن فیکون باندې مخکنه آیت ختم شي او رستنه شروع شي سورۃ الانعام آیتونو کې اختلاف دغه آیت ته وجه دی مثلا 179 آیتونه دي د څوک وي 180 دي نو دې څه مطلب دی چې آیت وګې نشته داسې خبره نه ده کن فیکون باندې یو آیت ختم شي ناغې پسې چې تو ګورې نو دایره غوندې جوړه کړې ده خو پوره د آیت نښه نه ده هغې پسې قوله الحق دی
نو زمونږ د دې علاقو چې کوم مصاحف دي نو په هغې کې دا یو آیت ګڼلی شي دواړه، او د بار چې کوم مصاحف دي نو په هغې کې دا 2 آیتونه ګڼلی کېږي. د آیت کې څه مسله نشته ده، کمې زیاتې مسله نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت خدا او چې هغه به یو آیت باندې ودرېده، د آیت علامت دغه وبدرېد. د بار کې دی کې دا انسی وغیرہ خو درستو دور پیداوار دی او دا اصل نه دی، بلکې دې مقصد چې کوم دی هغه قرآن مجید کې اسانتیاګانې پیدا کول دي. لکه زمونږ خلک قرآن حامش باندې مختصر سے جمله ولیکي، ځان ته تفسیری جمله ولیکي، بالفرض ستایدی جمله ولیکي، نو دا د قرآن مجید صحیح نه وي. کم خلک چې لا تکتبوا عنی غیر القرآن کی خبرې کوي که نه محدثین، ناغي وی دا با غزیاتی تفسیر او کم چې صحابه کرام با قرآن مجید سره شریک لیکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر منع کړو، د حدیث لیکلو نه منع نه وکړي. دا سه 22 سوزونه راځي لکه سورۃ الحجر وګورئ تاسو، دا غیر لومبنه آیت کم ځای کړي 16 مبارک دی، 16 مبارک 16 یو آیت تلته کې نبی 16 پاره شروع کیږي درو بمانه. نو په دې خدای اعتراضات راځي، خو چې کله موږ ته دا علمي چې دا تقسیم انسانانو کړی دی د اجزاو دا، نبی اعتراض نه راځي په دې باندې. دا څه بدعت نه دی، ځکه دې مقصد چې کوم دی هغه د قرآن علمی خدمت کول دي. علمی خدمت په دې بنیاد باندې چې دا لوستلو کې آسان شي، یادولو کې آسان شي، ترجمه کولو کې آسان شي، دا غیر لپاره دا ټول اقدامات کړی شوي دي. د بار کې د آیتونو نمونه، د آیتونو تعداد، وړاندېوالی رستوالی، یا د صورتونو وړاندېوالی رستوالی دا منسوسی دي. د دې وجې نه هغه حدیث کوم چې خلک پیش کوي، مسند احمد حدیث دی چې سیدنا عثمان نه تپوس وکړی شو چې تاسو قرآن مجید کې سورۃ التوبہ خو ولیکو لیکن هغې پسې تاسو بسم الله نه لیکلی، دا ولې؟ جواب د هغې دا کړی دی چې اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، خو موږ ته دا علم نه و چې دا صورت د هغې حصه ده او که نه، دا جدا دی. چونکې مضمون د دواړو یو و، نو ځکه موږ هغې پسې ولیکو. لیکن د دې صورت یو مستقل نوم و، نو موږ دې ته صورت توبه ولیکو او بسم الله مو ورته ونه لیکله. دا روایت ډېر دړل دی، سره خلک پیش کوي. مسند احمد روایت دی، تاسو سره که د احمد شاکر رحمه الله مسند احمد وي نو هلته بیا وګوره، دې حدیث کې نکارت دی. او هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه هغې تللی دی چې د قرآن ټول حدود هغه متعین کړي دي. دا ممکن نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلي او ټولو صحابه کرامو ته دا نه معلوم چې دا د مخکني صورت صدا وګڼه ده، دا ممکن نه ده. کم مستشرقین چې د قرآن مجید د عدم حفاظت دپاره دا حدیث پیش کوي، نه هغې هم غلطي کوي، او کم زمونږ خلک چې پیش کوي نه هم غلطي کوي. ښه کلام په دې باندې دغه احمد شاکر رحمه الله کړی دی، مسند احمد کې هغه ډېر بهترین کلام کړی دی. حفاظت قرآن کې علوم القرآن کې تاسو لوستی شئ، دا درست نه ده. بنیاد د دغه شبهې په دغه د مسند احمد په دغه روایت دی. وروستو زمونږ خلک راغی نو هغې ویله بل څه جوړ کړل چې دا د غضب صورت دی، په دې وجه دې سره بسم الله نه لیکلی. بسم الله چې کوم دی دا د رحمت دپاره وي. دا ښه قیاس دی، مزېدار. د سورۃ اللهب نه لرې کوي بیا لکه چې پوهې کې تبت یدا ابي لهب وتب، د قهر فیصله ده پوهې کې، نه ځان لګیا دي قرآن نه څه شی جوړ کړی، ګپې مه لګوې. پخوا موږ چې واړو اوس خو راته پته نشته، خو چې کوم قرآن مجیدونه به پاکستان کې چاپ کېدل نو پای به هلته لیکلي وو اعوذ بالله من النار و من نار جهنم و فلان و فلان. مولانا تانوی رحمه الله نه چا تپوس کړی و، دلته کې هغه بیان القرآن کې د سورۃ التوبې ابتدا کې د هغې رد لیکلی دی. کتاب به وي تاسو سره ګورئ، ما بیا سړی پوهېږي. د سورۃ التوبې بالکل ابتدا کې هغې لیکلي دي چې بعضې خلکو یو بدعي طریقه اختیار کړې ده.
نور سوا سے نہ رسیږي نه هلته کې کلمات لیکلي اعوذ بالله من النار ومن نار جهنم فلان فلان. دی کې اصل خبره داره کوم چې زمونږ محتاط مفسرینو لیکي دا اصل کې زرکشي لیکلي دي چې دې صورت سره بسم الله نازل شوی نه ده. قرآن مجید کې د انسان دخل متن کې نه چلیږي، کہ دے خلاف صدا سے اقوال راضی نہ مناکیری اغاد نصوص قطعیہ مقابلہ نشی بولے. صورت تا صورت یا پدے وجوئی چداغے اول و آخر معلومی محددی معلومی چداغا بسم اللہ نرستو فلان کی آیت پورے کم سے کم درے آیات تینو دا صورت تے سنگچ یو دیوال یو فصیل یا یو پولا خلق تاوی راتاوی دخپل پٹی نا تو داریں د صورت حدود متعینی پدے وجہ صورت تا صورت ویلیش. دا تحقیق دا امام زمخشری دے کشاف کے کڑا دا تو بیزاوی وے بیزاوی دا غنہ نقل کڑا دے دا یو سیز تعلق چھ فساد بلاغت سری ناغل وائی دا غنہ دا غمونگا تفسیر نہ تسلیم ہو زان لدا مزاج میں جوڑا وے چی یو سڑی کی یو غلطی را لتا ٹول کتاب رے دے اغا معتزلی دے روانے کئی خباستو نہ کئی منگم کل کل دا آغا دا باز آراؤ تنقید کو لیکن داغی دا مطلب ہونے جو دا فساد بلاغت مسائل اغا ناخلے. بیزاوی تلخیص دے دا کشاف اور بعد آغی دا باز اغلاط و موازنم کرے دا باز اغلاط دا سشتے چاہے کشاف کم دی بیزاوی کم دی تفسیر بیزاوی. دویم نکتہ امام زمخشری دا لکھ دا چکلا صورت دا درجہ بدرجہ بلندے تو صورت تا صورت لکا سور دیوال لو مغی نا ماخوذ ہے ناغا دیوال یا خوص دا حیثیت زمانگ دخل کو چکلے یو آبادے کئی نو اونچ نیچ چکم دے آغا فاصلے ختم کی ٹول یو برابر کی ہمواری کی خواہ خدا سے نہ ہوگا. آباد علاقوں کے ممکن ہم نہ لگا غر تا تلڑ شئی پا غر کے ہوتا آبادے دا سے نشی کوئی جائے بالکل ہمواری چکم دے چیت زیر نال توستا دیوال چیتی ہو چکم دے دنگ دے غیر پاس با دیوالی دا سٹیپ بائی سٹیپ خطل و تصور ہوئی. صورت تو صورت پدے وجہ ہوئی چھ مسلمانان دا آیاتونا سٹیپ با سٹیپ ہوئی پدما دما ہوئی دنیا کے ہم دید قرآن اختتام تو رسی او آخرت کے وہ ہم دیدہ سٹیپ پا سٹیپ ہوئی نو جنت کے وہ مدارجو ترسی. صورت تا صورت ویلو داد و وجری فاتو بصورت من مثل. قرآن مجید کی صورتنا اگا یوسل سوال لستی شپگت یا پائے کہ مکی دی و باقی مدنی دی شپگت یا مکی دی و باقی مدنی دی لاغی ځان له پہچان بیا طریقی دی خواغه طریقې تخمینی دی لکه عام طور دا وایي چې مکی آیتونه اوږد دی او مدنی والا آیتونه واړه واړه لیکن کله ودای خلاف هم راشي دا قاعده کلیه نه ده اکثر دا شي د مکی او د مدنی تعارف چې کله کوي نو هغه کوي کوم چې امام قرطبی یا مفسرین کوي. مونږ ډېرو خلکو ناورو چې مکی صورتیں نو بیا وایي چې وہ صورتیں جو ہجرت جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بیا وی مدنی صورتیں وہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. دا تعریف دا عجمیان ہو رہے تعریف صحیح نہ رہے. صورت اذا جاء نصر اللہ تاسو گو رہے داخل نازل شے مکہ کے رٹون پدے پوئی دی لیکن داغے باوجود داغے تا مدنیتن لکل ہے نورے مدنی دے. امام قرطبی جسے لکلی اگر تسلیم کیا اگر دارے چہ دا ہجرت نا مکہ کم نازل شے داغے تا مکی ہوئی اور چہ دا ہجرت نا رستو نازل شے دا ناغے تا مدنی ہوئی صورت النصر با دے لحاظ سر پدے کے داخل شی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پیش کے تاسو فَأْتُوا نروڑے تاسو بِسُورَةٍ صورت کے تے تنکیر دے اور نکرہ تاسو اہل علم یا پوئے گئے دا دلالت کی پسیشی معنی دلتے گئی مختصر والے. فَأْتُوا نو پیش کے بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
یو مختصر شان صورت من مثله د پشان دا د قرآن مجید هغه تحدي ده چې مختلفو صورتونو کې ورکړی دا او ما تاسو له هوم ورک دا درکړی دی چې آینده اتوار لراځي تاسو چې تاسو سره د تحدي آیات هم معلومي او دا هم پته چې دلته کې د لسو آیتونو ویلي دي دلته کې د کل قرآن ویلي دي او دلته کې د یو صورت ویلي دي دلته فلیاتو بحدیث مثله ولې دا مختلف لیکلي دي پښتو کې هم باندې تفاسیر کته شي هغې دلته کې وجې لیکلي دي اللباب چې کوم کتاب دی غټ د هغې تفسیر کې ډېر بهترین څیزونه شته دی ملاوېدی شي پای کې هغه وګورئ چا سره وي اللباب وبار کې قرآن مجید نه دې ځای کې معلومه شوه چې دا آیت د تحدي دی قرآن مجید تحدي ولې ورکوي دې دپاره یې ورکوي چې د خلقو یو خبره وه هغه دا وه چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی دی او د دې دغه اعتراض دی یا دا قرآن تا ته فلانی ښیي قرآن مجید د هغې جواب هم کړی دی چې کم کسانو ته دی نسبت کوي د قرآن یلحدونه نو هغه سړی عجمي دی او دا قرآن عربي مبین دی نا خبره خود وکړې ده ختمه کړې ده خو دلته قرآن مجید دا هغه انداز نه دی مناظره هم چې سړی کوي نو هغه علمي انداز دی زمونږ د مناظرو خو مقصد صرف دی چې د یو سړي علمي پوزیشن ښکاره کړی شي چې دې دلته کې دا اعرابي غلطي کوي او دې دې ځای کې دا جمله داسې وایي دې دې ځای کې داسې وایي اصل مقصد چې کوم احقاق حق او ابطال باطلي نه ته ختم شي دا صحیح طریقه نه ده دا ممکن نه ده چې یو عجمي سړی دی په عربۍ هغه همره کمانډو ساتي څومره چې عربي ساتي دا ممکن نه ده د دې مطلب دا نه چې انسان د عربي زده کوي نه خو دا الټ پلټ اعرابونه ویل دا د ټولو نه کېږي بیا موجوده عرب هغې خپل عربي داسې ګډه وډه وي ته به حیران شي هغې غواړو اعراب وي نه هغې چې اعراب وي نه هر لفظ باندې بس هغې جزم وي مجزوم وي قال څوک نه قال به ورته راشي بس د هغې عام عربي هم چې ته ګورې نو د قاف په ځای ګاف وایي ګدام وایي نور بې شمېره څیزونه اصل څیز هغه دغه دی چې دا انسان څومره پورې پوهېږي او د اظهار د مافي الضمیر تر کومه حده پورې کولی شي نو دغه نه مقصد محض دا دی چې یو بل ته نیچ یادې کوږي چېرې زما علم ډېر دی او که ستا علم ډېر دی قرآن مجید دا چل نه کوي ورنه الله به ویلی قرآن مجید هغې له یو تحدي ورکوي چې دې مقابله وکړي ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله دلته دا نقطه هم یاده ساتئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمال کم ځای راځي نو قرآن به د هغه د عبدیت ذکر کوي دا کلیات قرآن ښودلي دلته کې کمال ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبینا لفظ نه وایي علی عبدنا او کله چې د شپې په سیسه کې بیت المقدس تزی نو هلته کې هم د کمال ځای دی نو هلته وایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام او چې کله خبره کېږي د نور مختلف څیزونه نو هغه هلته څه وایي فاوحا الی عبده ما اوحا د دې نه څه پته لګېږي د دې نه پته دا لګېږي چې انسان کې بنیادي څیز عبدیت دی قرآن چې کوم خلق وي نو پکار دی چې په هغې کې تواضع انکسار ډېر وي بل ته نیچا دکاول بل داسې چیلنج کول چې د هغه د ذات نفي وشي بېعزتي وشي دا د قرآن د علماو کار نه دی د قرآن علما هغې د قرآن زده کي بیا چې زده کړی دی په هغې د عمل وکړي چاته نیچا دکاول نه دی مقصد بلکې احقاق حق و ابطال باطل مقصد دی قرآن مجید دلته کې ثابتول دا غواړي چې دا خو هم زمونږ بنده دی او تاسو هم بندگان یې فرق صرف یو دی هغه دا دی چې دا زمونږ بنده دی خو رسول هم دی تاسو بندگان یې زمونږ لیکن زمونږ استازي
نه دله وحی راځي او تاسو له وحی نه راځي ټول مخلوق دا الله بندگان دي ٹھیک ده کله کله د رحمان د بندگانو خصوصي طور تذکره هم کېږي عباد الرحمن لیکن دا خو ټول عبید الله دي الله پیدا کړي نو دلته ورته فرق ښیي او دا فرق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت باوجود رسول دی د سورۃ الکهف چې کوم آخري آیت راځي چې انما انا بشر مثلکم یوحى الی هلته مفردات کې لیکلي امام راغب او داغه حواله سره روح المانی کې لیکلي چې بشریت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نور انسانانو میانس کې څه فرق نشته فرق صرف په معارفو کې دی هغه معارف داری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او دا نور خلق د الله رسولان نه دي په دکا فرق دی چې کله دی رسول شو نو قرآن عجیب غریب استدلال لخ ساده خبرې چې کله دی رسول شو دی چې دا کم پیغام وروړي دا چا پیغام دی دا الله پیغام دی دا الله پیغام دا کلام دی او دا الله کلام دا صفت دی او دا الله صفت معجز دا الله صفات معجز په دې وجہ قرآن په خپل معجز دی قرآن معجز دی که نه دی د اعجاز وجوه څه دي نو یو وجه خلق دا وایي هغې ته دلیل صرفې وایي دلیل صرفې دا مطلب دی دلیل صرفې چې الله رب العزت دا خلق د قرآن د مقابلې نه اړولی دی قدرت یې ته اغسته دی دا ډېر ښه جواب دی ډېر آسان جواب دی لیکن د دې نتیجه کې چې کومه خبر راوځي نه ډېره غلطه ده زموږ عام خلک دا بیان کړي دا ښه مضبوط دلیل دی دا قدریه او د معتزله رایه ده قدریه او معتزله دا وایي چې الله خلق د دې نه منع کړی دی نو د توحید دپاره خو دا ډېره ښه خبره ده چې او الله قادر دی خلک یې تېړولی دی لیکن د دې نتیجه کې چې کوم بد راځي نابدایي چې معلومه دا شوه چې قرآن په خپله معجز نه دی دې کې برایي دغه ده او هغې یې چې وایي نو چونکې هغې قرآن د الله کلام خو ګڼي لیکن د الله کلام هغې مخلوق ګڼي که هغې د خپل مسلک د دفاع لپاره داسې ګول مول خبره کړې ده زهر یې چې کوم دی ګوړه کې پټ کړي دي چې یو داسې خبره پیش کا چې خلک پې دوکه شي چې الله ته خلق اړولی دی خلق تسلیم کی دا نو بالفاظ دیگر هغې د دې نه دا ثابتول غواړي چې قرآن په خپله معجز نه دی ولې نه دی ځکه چې د هغې د رایې مطابق کلام چې کوم دی د دې باره کې قرآن جعلنا وایي دا مخلوق دی نو مخلوق خو ښکاره چې هغه معجز نه دا د کشاف هم رایه ده چې انشاءالله دا بحث کله ختموم اوس خو نه ختمېږي خو بله هفته کې چې کله ختمو انشاءالله نه بیا به د دې څه اعتراضات دي جوابات نه به وایو بیا خو دا د قدریه او د معتزله رایه ده قدریه څوک دي دا یو مکتب فکر دی قدریه عام طور موږ هم خپلو زړو کتابونو کې منکر تقدیر الفاظ لیکو او دې وجه دا را چې زمونږ استادانو به هم دغه الفاظ وی بس اوس هم د ډېر علماء دیوبند کتابونو کې ویلي کېږي فلان کې منکر تقدیر دی نو منکر تقدیر مسلمان دی دا د قدریه صحیح مفهوم نه دی قدریه دا یو توصیفي نوم دی د معتزله دپاره هم استعمالیږي د معتزله نه مخکې هم د ډېرو خلکو دپاره به دا استعمالېده د الهیات په باب کې سبای سوالات راځي د هغې سوالات او جوابات به دې خلکو کول اوس چې کله مونږ دا وایو حدیث جبریل کې تاسو ویلی دي چې تقدیر باندې کا خیر او کا شر وي ایمان لرل ضروری دی قرآن مجید نه معلومه ده چې الله په هر چیز قدرت لرونکی دی او تقدیر عقیده د دوو صفات الهیه نه مرکب ده یو د الله قدرت علم جوړ دی وایي او یو د الله یو علم
لکه قدر او یو د الله قدرت. ان الله علی کل شیء قدیر او ان الله بكل شیء علیم. دا دواړه چې یو ځای کې دینا تقدیر عقیده جوړ شي. تقدیر دا مطلب دی چې یو چیز بکله کیږي هغه الله ته معلوم دی، څنګه به کیږي دا یې کیفیت پسې دا الله ته معلوم دی. دې ته عقیده د تقدیر وایي. په دې کې د خیر او د شر نسبتونه چې راشي نو معتزله به ویل چې دا توحید خلاف دا چې موږ د شر نسبت الله ته وکړو. هغوی به د شر نسبت مخلوق ته کوو. په دغه بنیاد باندې هغوی ته قدریه وایي. قدریه معنا قدریه کوه او چې څوک پوهه نه داسې پوهه کا چې هغوی به دا نه وي چې د شر خالق فلانی دی. دا د شر نسبت الله ته مناسب نه دی. دا وروسته به کې بیا بدعات پیدا شو. دا چې څه وایي دا خو بدعات دي. اول نه دا خبره داسې نه وه. اول نه دا وه چې د شر نسبت الله ته کول مناسب نه دي. هغې ته به یې قدریه وي. وروسته خو بیا مستقل خبرې راغلې. د ایرانیانو هم دا خیال و چې خالق د خیر جدا دی او خالق د شر جدا دی. بیا په خالق کې تعدد راغی. د دې وجې نه د قدریه او د عقیدې ته بیا شرک خلکو په دې بنیاد وي چې دا خدا سو د ایران والو د عقیدې په بنیاد کې او د هغې په رڼا کې تاسو یو عقیده جوړه کړې ده ځان له. خو بهر کیف د قدریه او د معتزله دا رایه ده چې قرآن مجید چې کوم دی دا معجز نه دی. دا نظام هم رایه ده. نظام معتزلی دی، مشهور معتزلی نظام. محمد بن ابراہیم بن سیار نومې ده. ابراہیم بن سیار بن حانه د معتزله امام دی. امام باقلانی ګوره دوه کتابونه دي بنیادی طور. یو د باقلانی اعجاز القرآن دی او یو د جرجانی وجوه الاعجاز دی. قرآن مجید نه چې کله تاسو د هغې خدمت کول غواړئ دا دوه کتابونه ځان سره ساتئ. دا واړه واړه کتابونه دي او باید چې دا کم د قرآن طلبا دي چې دا باقاعده ووایي خپل شاګردانو ته وښیي. مستشرقین چې کوم اعتراضات کوي په دې باب کې د هغې کافي شافي جوابونه په دې کتابونو کې موجود دي. دا کتل غواړي. ما سره ورکوټې کتاب بل هم راغلی مختصر ما راواغست خو راتلو کې مې هېر کړ. تاسو زه ښیم یې کې 10-12 رسالې دي د متاخرینو. 10-12 رسالې د قرآن مجید اعجاز باندې. د بهر کیف دا خو زه پوره وایم دا بحث کوم د دې لپاره چې د قرآن مجید وجوه اعجاز معلوم شي. خو دې سره دا هم یاد وساتئ چې وجوه اعجاز آیا د یوې وجې د وجې مونږ قرآن ته معجز ویلی شو یا آیا دا ویلی شو چې د قرآن مجید د اعجاز سبب یو دی؟ دا نشو ویلی. علماء دیوبند کې لوی لوی خلق دی. شان ورشاه کشمیری رحمه الله ډېر لوی نوم دی. د هغه چې کوم شاګردان دي هغوی دا خبره ډېر بڑا چڑھا کر بیانوي چې هغه به دا ویل او دا د هغه یو اکتشاف و چې د قرآن مجید وجوه اعجاز یو نه دي بلکې ډېر دي او دا ټول یکمشت وجوه اعجاز دي. ښه خبره ده. مونږ هم د شان ورشاه کشمیری رحمه الله شاګردان یو. مونږ هم په دې شکر وباسو چې ښه یو محدث دلته کې و. خو دا خبره د هغه نه ده. دا زرکشي کړې ده برهان کې. دا خبره د هغه نه ده. دا البرهان کې د زرکشي خبره ده. خلقو ته نور کتابونه نه معلوم نه د خپل استادانو د کمالاتو بیانولو لپاره دا خبرې بڑا چڑھا کر بیانوي. یو کس لیکلی دی چې شان ورشاه کشمیری رحمه الله رائے دارا چې د موجوده قرآن کې منسوخ آیت نشته ده. صحیح لیکلی دی. او بیا هغې باره کې هم دا لیکلي چې دا د هغه داسې عجیبه رائے ده چې د بل چا نشته. ما یې که تعصب پټیل لرې کړې تاسو دا خبره حسین علي رحمه الله کړې وه.
مولانا حسین علی نمخ کې دا خبره چا نه ده کړې. اوس مولانا حسین علی لا صرف صفر کې حضرت مور کوي اختلاف وي د خلکو د اختلاف په بنا باندې د انسان د علم نه انکار مکوي. شان ورشاہ کشمیری رحم الله داغه زوم دی داغه سنوم دی احمد رضا بجنوری رحمت الله تعالی علیه. هغه وی چې کله زه فاضل شوم نو ما ته استاد محترم دا هغه غالبا خورۍ هم دی او زوم هم دی. شاه صاحب راته وویل چې تو قرآن ویر نو حسین علی نه وایه. هغه میاں والی ته راغلی او هلته کې بیعت شوی هم دی او قرآن مجید هم ویلی. انوار الباری د هغه چې کوم کتاب دی هغه تاسو راواخلئ د هغې لومبنی جلد وګورئ نو کې تا ته ډېر لوی تفصیلات ملو شي. دا مولانا حسین علی رحمه الله په مانځه کې د اشارې کولو قائل نه و. نو پای کې انوار الباری کی دام لیکلی دي چې مولانا حسین علی ډېر ساده و. د شپې څه مناظره شروع شوه ما د هغې اثبات کوه طالب علم چې و نو هغه د هغې نفي کوله. هغه ځان ته لیکي هغه خپل عجز وایي چې زمونږ څومره لویه بېوقوفتیا وه چې هغه استاز ناست دی د هغې طالب علم ملګرتیا کوي او زه هغه سره مناظره کوم. او بیا وایي دومره ساده و چې بالکل تندي کې د هغه ګونج هم رانغېږي. ته څه کوې لږ دا تفصیل ستا انوار الباری کې دا کتاب هم تاسو سره وي خو تا پکې دا نه کتلی. دا تفردات دي. یو سړی که هغه د اشارې منکر کېږي هغه د سنت خلاف کوي. د دې احادیثو کې اضطراب نشته. دا یو محدثانه بحث دی. مونږ چې رفع الیدین کوو د مانځه په ابتدا کې په یې کې روایات ټول یو شان دي کې اختلاف شته پکې اختلاف شته. آیا هر اختلاف ته اضطراب وایي؟ هر اختلاف و اضطراب نہیں. دا تفردات وی تفرداتو کې خلق د پیر او د شیخ خپې نه رانیسي. دا یو غلطي ده شوې ده. بس دې کې تاویل ماویل ضرورت نشته دی. اهل علم دک شانته غلطه علمی کیږي دا غي دا تفردات وی دا کیږي. تفرد د جهلا او کار نه دا د علماء نه راشي. تاسو را کړو معرف السنن وی دو مولانا محمد یوسف بنوری رحمه الله نو په کې دا باس هغه پوره لیکل دی. باس یې پوره لیکل دی او بیا دا لیکل دي چې په خلاصہ کې داری کې دا لیکل دي په مکروهاتو کې چې الاشاعت بالصبابه قال الحدیث په مانځه کې اشاره بالصبابه د الحدیث غوندې دا مکروه ده. مولانا بن نوری رحمه الله لیکي چې که په دې سړي حسن ظن نه وي د مسلمانۍ نو دا خبره د کفر ده. ځکه چې اشاره بالصوابه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. خو چې کوم شی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت شي د مکروه نشي ویلی. خو هغه وي زموږ حسن ظن دی په دې سړي باندې چې دی مسلمان و. نو معرف السنن کې وګورئ د اشارې بالصوابه اعلان دی. درس ترمذی کے تاثری د مولانا تقی عثمانی میں پائے گی لکھلی دی ہے کہ مولانا حسین علی نوم لکھل ہے چا مخالفینو کې ده او بیا غدا وی چې کوم خلق د اشاره بالصبابه مخالف ده هغې له علمي مواد مولانا حسین علی ورکړي. نو بار کې دا تفردات راځي د دې په وجه ته څوک پرېښودی نه شي. سیر اعلام النبلاء حواله زه بار بار ورکوم. حافظ ذهبي وی کې تفرد او علمي غلطۍ د وجې ته یو سړی پرېږدی که نه نو تا سره هېڅوک نه پاتې کېږي. هر عالم نه څه نه څه خطا کېږي چې د یو خطا د وجې ته عالم پرېږدی بیا یوازې ګرځه نو غلطۍ ټول خلک کوي. او تفرد د وجې د هغه د علم خو اختلاف مه ساده کوي. مولانا حسین علی ډېر لوی سړی دی. قرآن فهمۍ کې ډېر پوه دی. مولانا لاہوری دی جو حضرت لاہوری ہوئی مولانا لاہوری رحمہ اللہ وویل چې په پنجاب کې یو موحد و حسین علی
लोगों ने उसे भी वहाबी मुश्तहर कर लिया, खल्क आम वहाबी मशहूर कर ډېر لوی سړی و. د هغه شاګردانو سره خلک اختلاف کوي نو د مولانا حسین علي نوم یې پرې ختم کړ. هغه نوم مه ختموئ. د هغه تقریر الجنجوهي وګورئ، صحیح بخاري باندې، صحیح مسلم باندې، د هغه د علم شان به ورته معلوم شي. ډېر لوی عالم دی هغه. اختلاف هر ځای کې وي. خو بار کیف دا خبره چې کومه وایي چې دا خبره شان ورشاه کشمیري کړې ده بل چا نه ده کړې، نو دا مولانا حسین علي د هغه نه مشر دی او دی شاګرد دی د مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله. او هغه د شاه ولی الله نوم اخیستی. شاه ولی الله رحمه الله چې کوم 15 آیتونه منسوخ ګڼي نو مولانا حسین علي په هغې کې هم په هغې اصولو مطابق تعویل کوي. هغه وایي دا 15 واړه منسوخ نه دي. تقي صاحب اقوال په دې کې مسترب دي. یو ځای کې خو دغه ذکر کوي کوم چې مونږ وکړو، د بل ځای کې معارف القرآن مقدمه کې لیکي چې بعضې خلک دې پورې نښتي دي چې د موجوده قرآن کې څه منسوخ آیت شته که نشته. نو د هغه اقوال دی باب کې مسترب دي، ګډوډ دي. والله علم ولې آیا مقدمه بل چا لیکلې ده علوم القرآن ده دی او که نه یو پکې مخکې دی یو وروستو دی. خو بار کیف دا بعض آرا دا موږ صرف دې دپاره ذکر کوو چې تا ته یاد وي چې د فلان کی رائے دی باب کې 2 رایګانې لري. لیکن د محدثین چې اصول یا شان دی چې کومه مخکنی ده پرېږده، کومه چې وروستنی ده واخله. یا توافق بل څه لار اختیار کړه. د بار کیف د دې خلقو خیال لاره امام باقلانی وی چې ګوره ومما يبطل ما ذکروه من القول بالصرفه انه لو كانت المعارضه ممکنه وانما منع منها صرفه لم يكن الكلام معجزا. کومه دا وایو چې وجه څه شی دی انصراف دی الله خلق منې کړی دی نو بیا به کلام معجز نشي. وانما يكون المنع معجزا، منع کېدل معجز شو. نو فلا يتضمن الكلام فضیلة على غیره فی نفسه، بیا فی نفسه دا الله د کلام سے عزت رانغی په مخلوق باندې. خدا د صرفې دلیل چې کوم دی دا درست نه دی، اگر چې ډېر آسان دلیل دی. ذهن هم زر قبلی، ذهن هم زر قبلی. مونږ یې په دې وجه نه رد کوو چې د قدریو رایه ده، مونږ یې رد کوو په دې باندې چې دا په کلام الهي کې نقص پیدا کوي. ځکه چې یو رایې کې د قدریو د بالفرض یا د معتزله او د توافق خوشته دی که نه. قدریه او معتزله مسلمانان دي که کافران دي؟ مسلمانان دي. څه عقایدو کې بدعات راغلي دي، دا د عقیدې بدعات دي، د هغې د وجې نه نوم یې بدل شوی دی. منهاج سنت النبویہ کې ابن تیمیہ رحم الله واضح لیکلي دي چې هیڅ چا قدریو ته معتزله ته کافر نه دی ویلی. دا نن چې ته چا ته معتزلي ووایې نه غوږونه سره شي که چې ما کې بس چلي نو هېڅ چل نشته. دا وایي خلک یو بل ته وایي، هېڅ فرق نه غورځېږي بلې. نو دا د صرفې قول چې کوم دی دا درست نه دی. امام زرکشي رحمه الله د دغې دلیل په باره کې دا کوم چې پیش کوي خلک بلوغ القرآن صفحه 94 جلدو بیان الاقوال المختلفہ فی وجوہ الاعجاز 93 صفحے نه دی شروع کړي. کتاب بتاو سره دا راواخلې بیا غور سره وګوره. نو دې لومبۍ لیکي قول النظام چې ان الله صرف العرب عن معارضتي وسلب عقولهم، الله د هغې عقلونه هغه سلب کړل د قرآن مجید د مقابلې نه. نو دی بیا وایي چې هو قول فاسد، دا فاسد قول دی بدلیل قوله تعالی، ځکه چې د الله تعالی یو فرمان دی چې قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا فانه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم. قدرت پکې شته دی لیکن دا یې باوجود څه دي عاجز دي. تفصیلی بیان د کړی دی. آخر کې ما تاسو ته کومه خبره اشاره ته وکړه چې دی وایي د ګڼې وجې ښیي، دا وجه به انشاءالله مونږ هم ښیو. دې لپاره چې تاسو لږ تحقیقي ترجمو سره عادت شئ که نه، د منډې ترجمه نه لږ تحقیقي ترجمو سره عادت شئ. بعضې علمي نکتې ویلی شئ تاسو خلکو ته،
دې دا ټول بحثو کې ګڼ وجوه د بیان کړي دي نو آخر کې دی وایي چې الثاني عشر دولسم وهو قول اهل التحقیق ان الاعجاز وقع بجميع ما سبق من الاقوال لا بكل واحد عن انفراده. دا جمله ده یعنی دا کم وجوه چې مونږ وایو دا ټول وجوه یکمشت یو ځای کې نه علیه به قرآن معجز وي. که ته صرف دا وایې چې دی د غیب خبر ورکوي او صرف دا وجه وګرځئ خو د غیب خبرونه خو ډېر شي خلک ورکوي هغه صحیح هم شي نو یو وجه مه وایه ټول وجوه به را جمع کوې وجوه اعجاز به ټول را جمع کوې هغې نه وروسته به ته وایې چې دا وجوه ټول په یو کلام کې نشي موندی که ته بې مثله فصاحت بلاغت ووایې عربو کې څومره فصیح بلیغ خلک ډېر داسې فصیح بلیغ خلک عرب چې کوم قوم هغې د زمري او د خر او د سپي او د بل او د بل پسونو نومونه لري هغې د فصاحت بلاغت څه شی دی خو دا ټول صفات چې یو ځای راجمع کړي دې کې یوازې دغه دوه درې نه دي دا چې مونږ انشاءالله ټول وایو ته به پوه شي چې جمیع کې څه فایده ده دا 106 صفحه کې د آخري تعویل دغه کړی دی او بیا دا وایي چې لا بکل واحد انفرادي فانه جمع کله یو ته نسبت وي بیا مناسب نه دی نو دا امام زرکشیم لیکلی امام قرطبي رحمه الله خپل تفسیر کې لیکلی دی د مقدمه چې ده کومه ده دا یې څوک ځوانان پکار دي چې هغه تفسیر قرطبي مقدمه د ترجمه وکړي بلکې دا کتاب چاپ شوی هم دی اردو ترجمه یې چاپ شوی ده که دومره وکړي چې د مقدمې تحقیق وکړي یعنی کې چې کوم نصوص راغلي د هغې صحت عدم صحت وکړي او هغه نصوص خپلو مراجع او سره وګوري دا به ډېر لوی خدمت وي په دې کې دی یو باب لګولی دی دا جلد اول صفحه 111 هغه باب دی باب ذکر نکت فی اعجاز القرآن و شرائط المعجزہ و حقیقتها د دې د معجز کېدو شرایط څه دي د هغې حقیقت څه دی د دې لس وجې ښیي ذکرها علماؤنا ووجه هادي عشر قاله النظام وبعض القدرية أن وجه الإعجاز هو المنع مع معارضته والصرف عند التحدي بمثله وما خبر رقم چې امام زرکشي کړی ده یعنی دا دواړه عبارات تقریبا یو شانتي دي نو دا د صرفه دلیل چې کوم دی دا درست نه دی دا د معتزله او د قدریه او رائے ده او په دې باندې بنا ده چې قرآن مجید دا الله کلام دی لیکن مجعول دی مجعول بمعنی مخلوق دی او دا زمونږه بنیادی عقیدې ته چونکې نقصان ورکوي مونږ وایو قرآن چې کوم دی دا د الله کلام دی او د الله کلام مخلوق نه وي بلکې د الله کلام د هغه صفت وي په دې وجه قرآن مجید مخلوق نه دی دا د سنت دلیل دی کم ځای نه چې هغې استدلال کې نه انشاءالله وایو بل درس کې دا کافي دا اقول قولي هذا استغفر الله وجوه اعجاز بس تاسو وخت لګي